ډېره مننه جي تاسو په ګڼ تعداد کې راغلي د خپلو مشرانو زمونږ د صوبایي رهبر زمونږ ضلعي چیرمنان الله هم خوشحاله کړي جي زمونږ د غونډې له تاسو یو حیثیت ورکو یو رنګ مو ورکو ډېرې خبرې نه کوم جي دا ځای زما د خبرو نه دی ځکه چې داسې درانه خواږه مشران ناست دي نو لکه زمونږ دپاره د خبرې دی کې څه حیثیت نه پاتې کېږي یو دوه خبرې کوم صرف د دې موجوده سیاسي حالت او زمونږ د دې غونډې او زمونږ د دې کیمپین په هکله سره زمونږ په دې صوبه کې د تیرو 12 کالو نه حکومت را روان دی بلکې را روان دی ډېر وخت نه خو دا یوه پارټي تیرو 12 کالو نه کوي ټول په خپل خپل ځای کار کې موږ د زنده‌باد او د مرده‌باد سیاست نه کوو موږ د کنزل او د وینا او د سپکو د بد رودو سیاست نه کوو خو هغه اجمل خټک بابا یو شعر دی وایي ستا په رضا زما رضا د ربه او کاڼې هم نفس پورې تړلی شمه خو چې بلخمار په خزانو وینم نو آخر انسان یم څنګه غلی شمه نو تپوس به موږ کوو چې 12 کاله مخکې زموږ په دې صوبه باندې 40 اربه قرضه وه او 2 کاله مخکې چې کوم رپورټ و نو هغه 850 ارب ته رسېدلی ده امید دی اوس به د 1000 نه وړېدلي نو په انډرپلې خو ګورې حکومتونه نه چلي که مثال موږ دا وایو چې بھئی دا حکومت په انډرپلې چلي نو انډرپلو والا موږ ټول لیدلي دي چې اخر کې په خپله روږ شو هغه بچي یې خوارېږي نو که دې دا خیال چې موږ به وتښتو او دا بقایا عوام به خوارېږي نو دا باسې خبرې دغه تېښتې ته موږ نه پرېږدو د دې دپاره ضروري شي چې کم موږ د دې نورو پارټو نه بدل ثابتوي هغه ویژن دی پلانینګ دی زه مثال در کوم جي په دې صوابۍ کې د یو نیر افتتاح زمونږ سکندر خان کړې وه پیهور هائی کینال هغې ته وایي هغه نیر که چرې جوړ شوی وي نو په هغې به تقریبا چې داسې 2-3 لکه جرې به ځمکه وبهکېده اوس زمونږ دا چې کوم پارټي په حکومت کې د هغې د روزګار چغې م وایي هغې د نوکرو چغې م وایي هغې د کورونو چغې م وایي زه دا وایم چې که چېرې دغه نیر جوړ شوی وی نو د دې ځمکې مالکانو په روزګار شوي زمیندار به په روزګار شوي هغې سره سره به ټرانسپورټران سوزکي والا ډاټسن والا منډو والا دا به ټول په روزګار شوي خو زه راځم او د دغه نیر په ځای په پېښور کې بي آر ټي جوړوم چې هغه هر کال 2 ارب روپۍ په خساره کې نو فرق چې دی نو هغه په ویژن کې دی په پلانینګ کې دی موږ سره ویژن شته موږ سره پلانینګ شته او دا ومنئ چې را روان دور انشاءالله زموږ دی دا کارتوس ډېر وچلېدل او یو ورځ یې مو نه کوو نو انشاءالله را روان به که خیري موږ سره ستاسو د مدد او د تعاونه په دې صوبه کې حکومت کوو پلانینګ به کوو او په یو بهترین د ګورننس مثال به قایمو مننه جي زمونږ هغه د بابا نه موږ ته هغه تواب حاجي صاحب د الله پاک ښه ساتي زمونږ خبره دي د بابا نه پس یو نصیحت راته کړی وه د بابا د وفات نه پس چې د بابا نه به وراثت کې تاسو ته ډېر څه میلاوي خو په هغې کې یو خدایي خدمتګر دی نو هغه خدایي خدمت موږ قصد کړی دی یقینا چې هغه لیول ته به موږ په څه ټایم کې رسو خو موږ به خپل خدمت کوو بیا به هم کوو او په آخر کې بیا دا یو شعر سره دا خپله خبره ختموم د خوشحال خان خټک بابا شعر دی وایي د ناموس خبرې مه کوه خوشحال ته اشکان د نام و ننګ نه بې پروایي جزاک الله جي مننه